صحابه کرام روانو او صحابي په خپل کې غنه لاړه او بل وته چې اذكر احب الناس اليك رول كل سړی چې ستاره وخت هغه ته आवाज وکستا ته تسلی ملوي هغه چې یا رسول الله یا نبی الله دین استدلال سو کو استدلال یو کو چې پیغمبر نه مدد غواړي کته اې دا خوا کې او کته دا خوا کې نه بریلیانو حضرات دې بنديانو چې دا ځوان واقعي دي منګړ دي په دې کې صحیح حدیث پیش کړ بیا به سره ومنم بهترین خبره په دې کې حاجی امداد الله مهاجر مکی رحمه الله کړي او کې یا رسول الله وې په دې نیت وی چې پیغمبر حاضر ناظر دی دا شرک دی او یا رسول الله وې دې د پاکستان مدد وکړي دا شرک دی دا دعاګانې خلک د چانه غواړي صرف د الله نه ما وراء الاسباب مدد کوونکی څوک دی صرف الله دی ما وراء الاسباب د اسباب د لاندې وخت دی امیر صاحب ته یو ګلاس وبراکا اے امیر صاحب یو ګلاس وبراکا ما تحت الاسباب نه ما فوق الاسباب هغه مدد به صرف د چانه غواړي صرف د الله نه بغواړي حاجی امداد الله مهاجر مکی و فرمایل چې کته په دې نیت باندې د حاضر ناظر په نیت باندې یا د مدد په نیت باندې کنه دا شرک دی هغه د محبت او تسلی لپاره هیڅ نقصان نشته. صف ابن برخیه د اسباب نبر امداد د سليمان علیه السلام سره نور پسې ډاکسن لیږي نور پسې ټرالی لیږي او نور پسې خرګاړې لیږي دو میاشتې لرې تخ پروت دی روجتۍ او د مخې ته یې ورته ږدي دا د اسبابو نه بره امداد د آصف ابن برخیه رحمت الله علیه هغه حضرات چې دې ته شرک وایي دی به آصف صاحب باندې او سلیمان علیه السلام باندې د سورې نمل آیت باندې څه فتوه لګوي چې اولیاء انبیا د وفات نه بعد هم امداد کولی شي ولی کولی شي کرامت وي اسباب خو دنیا کې پاتې شو بس چې برزخ ته لاړې و آخرت ته لاړې اسباب خو دنیا کې پاتې دي اوس هغه چې امداد کوي یا به کرامتن کوي یا به معجزتن کوي کرامت او معجزه د اسبابو نه بالا سیسته وي دا د اسبابو عادیه ولاندې نه وي کتابونو د دې خبرې وضاحت کړی دی وفاء الوفا کې سمهودي رحمت الله علیه وایي چې یو ځل مدینه منوره باندې د خوارجو حکومتو او د نبی علیه السلام منبر باندې یو خارجي گورنر ناستو یو خوارج خو د اهل بیتو خلاف دی یو خارجي گورنر د نبی علیہ السلام منبر باندې حضرت علی صاحب ته سب و شتم او کنزل شروع کړل اده پکې ویل چې حضرت علی صاحب معاذ الله پیغمبر علیہ السلام سوزل رټلې دی او پرکړې دی او شړلې دی خو چونکې د فاطمه بیبي سختن او هغې به سفارش کول او نبی علیہ السلام به بیا معاف کو د نبی علیہ السلام د مزار یو منجور غوسه اگر اپاسې دو په ډله کې ورته ودرېږي او د ګورنر ته وایي کذبت یا عدو الله د خدای دشمنه دروغ دی وی شرطه راغه او دا منجورې دې سټ ونیو تیلي او دیکي او ګزارونه ورکوي پر اخکو باندې د ګورنر د خپو ته راوستو هغه له سخته ګیله ورغله د ګیلې په تور باندې دا مخ د نبي علیه السلام مزار ته راوګرځولو او داسې د ګیلې او د جړا په انداز کې نبی علیه السلام سره خبرې کوي چې ما خو ستا په زوم باندې او ستا په خلیفه راشد باندې او ستا د تره زوی باندې غیرت کړی نن ستا په خوا کې زما بېعزتي کېږي او ما خلک وایي علامه سمهودي وایي فخرجا کفن دوخما داسې یو ډک ورغوی راوځي د امام الانبیا دا مزار شلیږي یو سپین لاس دی راوځي داسې ډک لاس دی دا څلور ګوتې راغونډېږي او دا یو ګوته ودرېږي او د ګورنر ته خوځېږي چې کذبت یا عدو الله کذبت یا عدو الله د خدای دشمنه دروغ دی وې ما کله حضرت علی صاحب شړلی دی او زه دې کله خفه شوی یم په ټول جومات باندې یره تاري شوه منجورې خوشې کو دا د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم بعد الوفات امداد او د دغې منجور سره انبیاء علیهم السلام دغې حیات برزخ کې دا ډېر قوي وي باقاعده تصرفات کوي امداد کولی شي الروح د ابن قیم جوزی کتاب دی امام حلبی واقعا نقل کوي او زمونږ محله کې یو عماني شیعه اوسېدلو دا شیعهګان هم ډېر بېدینه اکثر صحابو پسې بد رد وایي اکثر شیخینو پسې ابوبکر عمر عائشه عثمان رضی الله عنهم اجمعین دی پسې کنزل منزل کوي وی دی عماني شیعه به اکثر شیخینو پسې کنزل کول د امام حلبي وی زه یو شپه ودومه ګورم د دواړو جهانو سردار په یو غونډۍ او ډیرکې باندې ناست دی
عمر فاروق صاحب ورسره څنګ کې ولاړ دی، مخامخ چې ګورم دا عماني شیعه ورته ولاړ دی. عمر فاروق صاحب رسول الله مبارک ته ګیله کوي، قربان دا شیعه چې مخامخ تاسو ته ولاړ دی دا ډېر ګستاخ دی، همیشه ما پسې صدیق صاحب پسې کنزل کوي. پیغمبر علیه السلام ورته وایي چې ادجعه ثم اذبحه، ورشه را په ډډه یې کوه، ویې وه په چاړه مردار یې که. دا بزرګ وایي د خوب حالت و. عمر فاروق صاحب پې ورمنډه کو، دا شیعه را سملولو، چاړه ورسره وه، په دې سټ سټ یې ورباندې وهي او وی هغه داسې کړکي او چغې شروع کړي. وی دې چغو کې دا بزرګ وایي زه ویرېدم او خوب نه راپاڅېدم او تر ومه، او چې سترګې غړوم زما د کور نه بهر چې دا کومه ګلي او دا کومه کوڅه ده په دې ګلی کې شور دی، وفراتفري ده، ازدحام دی، څوک ځي او څوک راځي او ګنګوسې دی او شور دی. شپه دروازه مې کولو که چې خدای څه چل دی، چا نه مې تپوس وکړو چې څه مسله ده، دا خلک ولې ځي راځي؟ وی راته وایي چې دا تا ته مخامخ دروازه چې ده د عماني شیعه کټ کې چا وجلی دی او سړی معلوم نه دی چې چا وجلی دی. وی زه راغلم، وی ما چې داسې دا سټ وله راواړولو د غوږ د یو نرمۍ نه د بلې نرمۍ پورې د چاړه هغه نښې په دې سټ کې داسې موجوده وه. وی زه پوه شوم چې دا خو زما خوب رښتیا دی، عمر فاروق صاحب ووالي نو چا والی. حالان کې ابن قیم جوزیه دا د اشاعة التوحید و سنه د غیر مقلدین مسلم شخصیت دی. علامه سمهودی رحمت الله علیه یو بله واقعه هم نقل کوي. یو ځل مدینه منوره باندې د شیعاګانو حکومت و، د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم د مزار یو منجور 3 ورځې خوراک کانه پینا نه وه کړی، ډېر اوږې و او داسې راووتلو د مدینې منورې په دې کوڅو کې چغې وهي. د صدیق اکبر صاحب په مینه باندې ما باندې به څوک روټۍ وخورئ؟ نو شیعاګان خو د صدیق صاحب سخت خلاف دي. یو شیعه ورباندې پیښ شو، هغه د لاس نه ونیو، وی زه در باندې خورم، راځه کور ته یې بوتلو. او کله چې کور ته دننه که ورته وی تا لاره کې څنګه اواز کول؟ هغه اواز بیا وکړه. ده ویل ما ویل چې د صدیق اکبر رضی الله عنه په مینه کې ماله به څوک میلمستیا راکړي، روټۍ به راباندې وخورئ. هغه د ژبې نه کلک راونیو، دا ژبې ته نه دې بیخ کې کټ کا او لاس کې وله ورکوي د صدیق صاحب په نوم چې میلمستیا غواړي دا ستا میلمستیا ده، واله اوزه کور نه فرق. دا منجور لاس کې دا ژبه نیولې ده او دا وینې دي چې دا ترې روانې دي. د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم مزار ته راغی او مزار سره کینی، جاړي جاړي جاړي. علامه سمهودي وایي تر دې چې خوب وله ورغی، او کله چې خوب ورغی د دواړو جهانو سردار یې ولیدو او د دواړو جهانو د سردار سره خوا کې صدیق صاحب ولیدو. صدیق صاحب ته نبی اکرم صلی الله علیه وسلم وایي چې ستا په مینه کې هغه فلاني شیعه تې نه زبان کټ کړی دی. ای صدیق صاحب دا کټ کړې ژبه لاس کې ورسره ده، دا تې راواله، هغه زخم سره یې ولګوه، لاړې تې نه توکه، باري تعالی به شفا وله ورکړي. سیدنا ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ مغسې وکړه، اکټ شوی زبان یې راواغستو، د کټ ځي سره یږدي و، لاړه تې تاوی، هغه منجور چې سترګې غړی زبان یې جګ جوړ دی، جوړ شوی دی. یو کال پس بیا وږی شوی دی. رووتو د مدینې منورې په لارو کې بیا روان دی. ای د مدینې منورې خلکو، د ابوبکر صدیق رضی الله عنه په مینه کې ماله به څوک میلمستیا راکړي؟ یو سړي د لاس نه ونیو، وی راځه زه دله در کوم. همغه کور ته بیا دننه کو. دی ډېر سخت ویرېدو چې یو کال وړاندې په دې کور کې زما ژبه کټ شوې وه، جوړې بیا رانه کټ کوي. خو په دویم ځل هغه ورته ډېره زبردسته میلمستیا تیاره کړې وه، ډوډۍ پې وخوړه او بیا داسې یو پرده لګېدلې وه، هغه پردې چته که هغې کې یو بد ځناور ناست و. دې ته ویرېدو، وی صاحبه داسې دي؟ وی جي دا زما پلار و پلار، هغه یو کال وړاندې چې تا نه په دې کور کې ژبه کټ کړې وه، هغه نه خدای تعالی دا شی جوړ کړی دی. یو کال تا پسې زه وګرځېدم چې ماله به چېرته په لاس باندې راشي. خداوند متعال راته راوستې، ده ته معافي وکړه چې باري تعالی واپس د انسان شکل ته راولي.
مستانسو په خدمت کې عرض دا کولو اولیاء انبیاء علیهم الصلاة و تسلیمات متعلق داسې عقیده ونه ساتي چې بس دا مړه دي او چې دا وفات شي بس دا ختم شي ختم څه نشي کولی سنتا نہیں دیکھتا نہیں انبیاء علیهم السلام یسمع ویرا ویتصرف في الأرض وفي السماء ويسير إلى السماء وإلى الجنة وإلى حيث شاء وينفع ويضر بإذن الله دا ګمان ونه کې چې دا کل جماعت دی دا پشان د کاڼې او د تیږې دی اوري نه ویني نه نفع نشي ورکولی ضرر نشي ورکولی تصرف نشي کولی تا ته محتاج دی داسې عقاید د الله د دوستانو متعلق ونه ساتي ګورئ الدر السمین فی مبشرات النبی الامین دا حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کتاب دے اور البصائر کی حمداللہ جان دا جویتی نے دا روایت نقل کرے دے کہ یوزل شاہ ولی اللہ سے بھئی ما دا حدیث مطالعاو کا اور دیر سخ اگے شم کور کی را سرئی سم نو دیر اگے ما بس کرتا او ختم و سم لاستم خو چې څنګه سم لاستم دروازه راته وټکېده چې راکوشم دروازه مې کولو که نو زمونږ د کور مخامخ یو د شپنو یو کور و هغه یو جام شوده راله روړي ما ته وی صاحبه دا شوده د جام نه څه کې واړه ما ته جام واپس راکه بیا هغه مې رخصت کو جام مې وله ورکو شوده مې وڅکل ډېر خوشحاله شم چې زه لږه ختمه شوه زړه ته مې راغه راشه یو دوه رکاته نفل وکړه بیا ودش جانماز پروت و دو رکاته نفل مې وکړه کټ ته وختم وده شم خو چې سترګې مې ورغلي د دواړو جهانو سردار مې په خوب کې ولیدو ما ته نبی اکرم صلی الله علیه وسلم وایي انا الذي ارسلت اللبن الیک اے شاہ ولی اللہ تا زما د حدیث مطالعه کا تا کر کور کې سنو ډیر اوږې وي او کټ کې خفه سم لاستې دا کم شوده دی چې اوس کل دا شوده درته ګورې ما را لېږلي و ما دغه سړي په زړه کې ما خدای ته وویل چې ریډه کې ورته واچوه چې دا جام د شودو نه ډک کړو د شاه ولی الله صاحب کره یوسه هغه کم شوده دی چې اوس کله بچیا دا شوده درته ما را لېږلي نور انبیاء علیهم السلام د وفات نه بعد امداد کولی شي که نشي کولی دا فضیل صدا فضیل حج چې ورته وایي د علامه زکریا صاحب کتاب دی دا بهترین کتاب دی ځان ته والی د حج او د عمرې په سفر کې به ډېر لاس درته درکي د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم د وطن د مدینې منورې عجیب آداب پکې ذکر دي هغې کې د ابن جلا بزرګ یو واقعه هم نقل کوي او زه مدینې منورې ته لاړم خوب ګورم مدینې منورې ته لاړم دا خوب حالت دی او ډېر سخت وږی یم راغلم د نبي علیه السلام مزار ته ودرېدم ورته مې ویل د الله محبوبه ستا مېلمه یم او ستا وطن کې په خېټه باندې وږی او نهر یم زما د خوراک او څښاک څه بندوبست به ونه شي وی خوب مې لیدو چې د نبي علیه السلام دا مزار راته کولو شي یو لاس ترې راوځي او دوه ګرمې ډوډۍ ماله راکړي چې هدا واله وخوره ګیله مه کوه په دې خوب کې دا یو ډوډۍ وخورم دا یو د ځان سره وساتم او زړه کې ویم چې دا به کلي ته وړم دا خو د نبي علیه السلام د لاس ډوډۍ ماته میلو شوې ده او چې سهار را پاڅېدم علامه زکریا صاحب فضیل حج کې لیکلي چې هغه یو ګرمه ډوډۍ زما سره کټ کې په ویښه باندې پرته وه بیا هغه کسان چې هغې وایي چې وفات شي بیا صاحب د قبر به تاله څه درکړي او قبر نه څه غواړي او قبر والا به تاله څه درکړي خضر علیه السلام وفات دی وفات پرې راغلی دی هغه ته باری تعالی اوس د اختیار ورکړی هغه ګرځي د چا اولاد نی هغه ته دعا کوي باری تعالی اولاد ورکوي کوم علاقه باندې باران بندي هغې ته دعا کوي باران کیږي خضر علیه السلام وفات دی اوس هم روحاني طور باندې ګرځي او خلکو سره امداد کوي ابو داود کې حدیث موجود دی د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم د وفات په وخت کې اختلاف راغی غسل ورته ورکو که ورنکو غسل ورکو ورته